یو مولاګي لیکلي دی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام ویل دا کافر دی موږ ته په خپل په کافر شو. امام زاهبي فرمایي وې کزه چرته به تور مثال په مقام ابراهيم کې ودرېګم رکن یمانی سره ودرېګم او پر رب العالمین باندې قسم وکم چې د ابن تیمیه غو عالم الله په امت مسلمه کې راوسته نه دی په دې ورسره دورونه کې وې ان شاء الله حانسېګم نه. ابن عبد البر فرمایي وې چې کله د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بدی تعالی شاه بیان کړ ته په شپه دې باندې چې دا یا جاهل دی او دا یا متعصب دی. شيخنا وإمامنا أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن محمد ابن خزر ابن محمد ابن خسر ابن علي ابن عبد الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله یو خوا د صلیب جګړه او بل خوا د اسلام جګړه د اسلام د جګړې د مجاهدونو بیرغونه د دې ټول قیادت شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واخص. عجیب امام تاسو وګورئ هغه انسانان چې د يهودانو سوراونه متاثر دي د بدنامول کوي وې دا انګريز دي. یو مولاګي لیکلي دی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام ویل دا کافر دی موږ ته په خپل په کافر شو. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک یو قوي عالم دی. وی شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم چې من اولیاء هذه الامه د دې امت د اولیاء ولري. رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د رب العالمین د ولی سره دښمنی کوي الله رب العزت د شي انسان سره اعلان د جنگ کوي. ابن دقیق العید فرمایي وزما په الله باندې قسمی شیخ الاسلام ابن تیمیه ویل چې انسان چې خبره به وکړه په دې ژبه باندې جواب او چې کله به دغه ملفوظات تورید سړی ورته حق حیران شو. ابن عبد البر فرمایي وی چې کله د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بدی تعالی شاه بیان کړ ته په شبده باندې چې دا یا جاهل دی او دا یا متعصب دی. امام زاهبي فرمایي وی کزه چرته به تور مثال په مقام ابراهيم کې ودرېګم رکن یمانی سره ودرېګم او پر رب العالمین باندې قسم وکم چې د ابن تیمیه غو عالم الله په امت مسلمه کې راوسته نه دی په دې ورسره دورونه کې وې ان شاء الله حانسېګم نه. دا ودریدو د اسلام جنډه جی کړه د صلیب مقابله لا ځکه خدا دشمنانو بدنام کړي دي. تاسو ګورئ هغه خلک چې د يهودو نصارا سره قیدین و هغه ونه په خپل زندانونو کې دا تحقیق کوي وي ته خو شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم کتابونه نه ګوري ته خو د محمد بن عبد الوهاب کتابونه نه ګوري ته خو د ابن خلدون کتابونه نه ګوري ته خو د مولانا مودودی کتابونه نه ګوري ځکه دا د شي خلک دي چې دي کتابونه خلک میدان لره غورځي او الته تیاری او د دشمن مقابله له ودري نور خلکو د قرار ود کوي دا ورته ودرېدو. حتی شیخ الاسلام ابن قیم او ابن تیمیه بارک ریش ودونه مونږ کړو ځکه د امت مسلمه ټول قیادت دوی لور په غاړه شو. یو وختونه مور لړای غلي دي مور لوي چې مورې زړه می دا غواړي چې زه خپل راشم ستاره خدمتونه وکم په پی کدا چې د دشمن سره بسنګر کې مقاومت لګي چې چیرته دنیا کې مې ژوند پیدا او حیات مې وو ډیر اکرام به وکم ته مال دعا کا وکني به په ورځ قیامت محمد رسول الله په خوا کې ملاوي. د شي عجیب انسانان ټول عمرونه په دې کې تیر کړ وکړه خیر شو تر دې پورې چې بزندان کې دا شهیدم شو ال تر شهادت مرتبه له ورسېدو. نو دوی ویلي خلک را تیار کړ چې میدان له ودرېږي. مسلمانان ورته تعجب ابن تیمیه له ویل وستا دماغ کار کوي کنه ویولي وته څنګه پتا تارین ورغورځي په دې کې خو دې خلک چې اذانونه کوي په دې کې چې خلک دې عمره لږي په دې کې چې خلک دې حج لږي په دې کې چې خلک دې چې ګيري پرې خودلې په دې کې چې خلک دې جمعتونه باندې توس موږ دې ورغورځي دا خو مسلمانان دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه ورته ویلي وی قران کې رب العالمین فرمایي چې وقاتلهم تاسو داخل کوجنی تر دې پورې چې فتنه ختم شو په ټول دنیا باندې د الله قانون راشي. دا زه چیرته نشم برداشت کولای چې یو خدای د الله قانون او بل خدای د غیر الله قانون او مکس قانون دي شریک شروع شو باقي خلک فیصله کوي. هغه خلک چې د بو سره مناظرې کولې د قران د مخلوقات په اړه کې د اسماء او صفات د رب العالمین باره کې عجیب کتابونه لیکلي څلور زره کتاب شي د لیکلي کتابونه څلور زره اهل بدع اندزان سره یو ځای کړ په دې تحریک د مسلمانانو ځان سره شریک کړه کله به ملګرو باندې اعتراض وکړي چې آشنا دې بدعتونو سره ته مناظرې کولې نه ځان سره په سب کې شریکان کړي دي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه الله په دین کې ورکړي و یو خطا تار دی او بل خو داخلك دی دا وزان سره روان کړي دا دشمن مقابله ور باندې وشي. شام لوي ویلي دمشق لا تکړه شي بیدار شي بیګل یو شړم په کور کې شپونه کوي وې د دمشق دی والله ځان ورسوي تاتاره په دې باندې حمله کوي الته چې لاړ کومه کې ټول ځوانان وکمنونی ور جوړ کې څو علماء د ځان سره واقع وې چې لاړ شو د غازان سره خبرو وکړه دا د تاریخ یو بچو به ورسره د اسلام راوړی د غازان سره شکل کینه سمخه مخودر د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دومره با جرأت سره د چانه متاثر کیدل نه ورته ویل چې غازان استمی غوکیدا ستا پلارم کافر دی استاد غنی کم کافرو دومره خبره لکه چې سره اوباما لکه حالا چنګیز خانم کافر قاندم کافر دی حلاکودم کافر دی دویم
تا خو ته ډیر دوکمار سره تا ویل چې په امت مسلمه باندې بریدونه نه کوم څنګه په موږ باندې راځي موږ د عزتونه دي تاس ناس کړ دویم تاجر مسلمانانو څومره شتمنۍ لوټ کړي او هغه د خپل کړي دا ټول تعالی حرام دي دا به ته خلکو له وروس پاره به تبچ شي کنه بچ کېږي نه او ځان مسلمان هم وای او د دشمن سره به د خوا کې منډه شروع کړي دي دا خبره شکل ورته وکړه وی په اکبر راسه هغه خپل سره کته کی دا خوا کې ملګری چې ناس هغه د سره پیدا چې اوس به ابن تیمیه باندې گزار کوي د په وینو باندې به اوس منګلت کیږي به ورته ویلي غزان ورته ادعو لمال دعا وغواړه ملګر له دعا وغواړي یلا وکړه دې غزان په وجه باندې د اسلام چرته تقوی کېږي ته دلا طاقت ورکا ژوند ورکا و الا کدا د اسلام زره وباسه موږ له وجه مسلمان مو کار د کوپر د پاره کوي اللهم زلزله ودمره رب العالمین زلزلې پیرا ولا طبيعي پیرا ولا هغه ویلي امين مولیا چې کله بارو واته د نور مولانو دلې ویلې ابن تیمیه له وستا دماغ خراب دي تا خو اوس په دې چې موږ مړ کړو په دې سړي باندې دا د ټول صلیبیانو مشر یعنی مطلب دي دشمنانو مشر دی او ته دومره سخت خبره ده لکه زستا خپل لار د خپل لار ده بغیرته ملګری به است جدا شي شیخ الاسلام ابن تیمیه سره ملګری روان شو عزت لګور توحید والا الله دومره اکرام کوي غازانی ویلي و د ابن تیمیه په استقبال کې داغه په خدمت کې 300 تعالی وی لار شي په اسونو باندې دا کینوي او کور له ورسوي د دشمن په لاس الله به حفاظت کوي اګه مولین چې ابن تیمیه نه جدا شوی په دې بل لار باندې لاړو دا تا تارین چې کله په غوی باندې ورلو په لار کې هغه گرفتار کړ امي کمیسونه ته وسمه پرتګونه ته وسه دومره ذلیل کړ زموږ شاسو د بدن نه د روح یو کرته لوجي دا ورسل کرته لوجي نه سړی د اسلام لپاره باید د شو تاریخ جوړ کی چې اندر لپاره مسلمانان کله ستا تاریخ ګوري ستا وزره په ګوري دعاګانې درته غواړي د بغیرته مسله به هیڅ وخت نه کوي ځکه دین د اسلام دا د غیرت دین رب العالمین غیرتی محمد رسول الله غیرتی قران غیرتی اسلام غیرتی مسلمانان هم باید غیرتی دا مسله ورته ذکر کړه قوم له ویل ټول خلک په سب باندې سب بن کړه وې دې دشمن مقابله کوي من که مرمۍ خوري خو دشمن مرمۍ خوري اوس مسلمان وکړي چې د دشمن مقاومت شروع کړي ما وښني ما باندې بمبار کوي ما قید کوي خو هغه مړ کیږي